افسوسناکه واقعه رامنځته شوې وه چې د سوات شموزو سره تعلق لرونکی ریحان نومي ماشوم چې عمر یې 9 کاله و، د هغه لاش د دریای سیند نه پوره 9 ورځې بعد راپیدا شو. دوستانو د ده لاش څنګه پیدا شو او مور او پلار یې اوس د ده د لاش باره کې څه وایي؟ که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ، که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې او موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تلې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دا واقعه په سوات شموزو کې رامنځته شوې وه او په دویمه روژه باندې رامنځته شوې وه چې د یو ماشوم چې عمر یې 9 کاله و، نوم یې ریحان و، هغه دریای سیند ځان ته راښکلی و او ځان کې غیب کړی و. او دوستانو چې کله ریسک ووله د پسې لټون شروع کو او دی پیدا نه کو، نو د پلار یې مطمئنتیا ختمه شوه. د پلار یې د زړه نه هغه ارمانونه ختم شو چې بس زما زوی خو زما نه لاړ او ما بیلو. او پلار یې ویلي چې زما د زوی ما ته لاش هم میلو شي، زما زړه ته به تسلي میلو شي او زما زوی ما ته میلو شوی دی. دوستانو چې کله ریسک ووله دغه خبره واورېده، نو ریسک ووله په خپل ځان باندې لوبې وکړلې او د هغه ماشوم لاش یې پوره 9 ورځې بعد راپیدا کړو. دوستانو ریسک والا د لاش نشو پیدا کولی، خو یو نر ځوان پکې راپاڅېدو او د دریای سیند ایخ ته ورغلو. او چې څنګه ایخ ته ورغلو، نو په ایخ کې ریحان ماشوم ډېر بېدردۍ سره پروت و. او دوستانو چې کله یې ریحان ماشوم خپل مور او پلار سیکو، نو مور او پلار یې ډېر زیات خوشحاله شو، ځکه چې مور او پلار یې ویلي چې زموږ د زوی ته خالي لاش هم میلو شي، زموږ زړه ته به تسلي میلو شي. مور او پلار یې اوس وایي چې زه د ریسک والا ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې زما د زوی لاش یې ما ته راپیدا کړو او زموږ زړه ته یې سکون میلو کړو. اوسه پورې زموږ زړه ته سکون نو میلو شوی. د 2مې روژې نه واله تر د 15مې روژې پورې موږ په خپلو روژو باندې نو پوه شوي چې زموږ بچي به په کوم حال وي. موږ ویلي که زموږ بچي سیند ته نه دی غورځېدلی، زموږ بچي چا وتښتولو، چا کوم حالار و. چې کله موږ زموږ بچي لاش پیدا کړو، نو موږ اوس هم خفه یو، بیا به هم خفه یو، بیا به هم خفه یو، خو زموږ زړه ته هغه مطمئنتیا میلو شوه زموږ زوی په قبر کې پروت دی. دوستانو دا به زموږ نننۍ ویډیو، که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل هغه سبسکرایب کړئ، تلې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.